ووټ وچا درکړو هغه سړی دې به کوم به پرځي که نه به پرځي هغه سړی دې به ورکړو په لوړه باندې هغه سړی به تورکالی سپین کالی قسم دی که ودروم سپین کالي زه سرمولی یم زه که ما که سپین کالی دراویم په هغه د کالي تک تور دغه د خدای فضل د اسم الله نه که ملا وای اوس به نو لا د توبرې خاوند وم پر توبره به ولاړ روزانه به هم ډېره کمه واشم چې به مې ګټه دا زه د خدای شکر ادا کوم چې د خدای په خپل مانځه خبر یم ملا صاحب نه یم بیا به د غلا خاوند وم د پټلۍ پیسې او د برمو پیسې د فصل پیسې دا به مې ګرد په شا نو دا دغه د خدای پر دا باندې شکر نه لري وخت صاحب شکر ادا کوي مجلس دا دی چې د ملایان وکړي بیا به مولوي صاحب پای دغه به مجلس کوي خو زما تاسو دا سوال دی دا مجلس چې الله د مولوي صاحب وویل چې بیا نو دا کوم پرستي دا کار ناروا دی دا نه دی ناروا دا در را جوړ کړي دا قاضي صاحب را جوړ کړي برانځواله یې جوړه کړله برانځواله نه وه ناروا شموزواله ناروا ده دا چې ناروا ده ناروا به ګرد اسلام دا شی ناروا ده دی نه چې اخترمت ته روا ده سپین ته ناروا ده دا باندې به نه زړه خطا کوو زما له دې بعد اوس مولوي دغه لږ خبره وکړه شاګرد ول دا مولوي صاحب ما یاتوی بل مولوي دا بل مولوي صاحب هم یاتوم دا اول وار ما راوستی د سکول د ده سره چې ما کومه خواري کښېږدي د مور جانې که ګرد نصیب سره کښېږدي بیا ما راوستی دی وایي سکول سوال مې ورته وکړ چې اوس مې کسان دي کې بیا زما ټلیفون پرته کړی په الکشن کې دروځي 3 واره راکاوه ما پر خشاره د پروګرام کاوه په کلاسما کې ده کاوه بیا مې د وایي سکول ورته ولا سکول مو اوس انجوز راوړی دی دا ملګان لیدلی دی تاسو به لیدلی وي ګرد ملګان د انجوز سکول مې راوړی دی هلکان مې دونه کړي دي سپنځم ته دغه به ورسوم دغه ملا ما ته تور نه راوړي ها دا فرق یې شته شای ملا پانډه نه درازه په شا کړ هی که څه د وزیر اعظم پیسې په شا کړي بیا د وزیر اعظم په ورځ ما درخواست ورکړئ ده و ما ته وویل دی زما کیمپ له رالی ورته دا ستا کلی ډېر غریب دی د دغه نمونه ولیکه ما یې نمونه ولیکل پر سټیټ یې له ما سره دی د وزیر اعظم په ورځ ما ملواسیه ساته ورکړي په دغه د صدۍ په لاندې جیل کې واچو وا ستا کلی په چلازي کې ډېر غریب دی ما ته چې نن دا بلا رنګه ټلیفون راوکړي د مور جان چې 3 بر مې راکړي که راقبولي کړي چې جلازی د دغه بابکرزي خونې ما ولید زه دا ګرد اکثر نه لیدل کېږي بیا زما او د بابکرزي فرق څه شی دی او په شا مې دی لولي الله جلازی بیا مې د میوژ جلازی لولي زه په میوژ ګناهګار یم دی په کټو نه دی ګناهګاره دا په غرونه به نه ورکوو موږ عزیزان یو زموږ په ووټ دی ولاړ دی دا غلی د څوک د چا نه باسي ملا موږ په دا اربک خطا کړي په یوه اربک هم نه خطا کړي دا زه سوال درته کوم دا ګرد جلازي تاسو خدای لاس به پورته کوئ نعمل دې به نه کوو دا زما قسم دی ووټ وچا درکړو هغه سړی دې به کوم واسې به پرځي که نه به پرځي هغه سړی دې به ورکړو په لوړه باندې هغه سړی به تورکالی سپین کالی قسم دی که ودروم سپین کالي زه سرمولی یم زه که ما که سپین کالی دراویم په هغه د کالي تک تور بیا به شنه وي سپین کالي زه له هغه وخته دغه وخته شرمولی یم دا مجلس یې لک کوي موږ جلازي نو بلا وایي موږ جلازي څه بلا وایي هو ما و برانځي ته هم اپیل دی راده شي غریب پاته سوی دی په هغه کې هم سرمایهداره څه کولی دی په ما کې هم سرمایهداره څه کولی دی ما خلک ورسره دي زه یې مینه زموږ ملایان ورسره دي زما دپاره بد کار دی زه یې میم ملایان ورسره دي پر جلازي خوا نه به دي په مباشر صاحب خوا به دي دی د شپې زما عمرګور ته ټلیفونونه راکړي زه به تا ته برمه درکړم ته خدای شرم نه دی مخبره د دا پوښ وچلاوي ول دا خلک ما ملاقات نشي پیدا کړی و دی د صابر عبدالله ملاقات غواړي د خدای پاره دا حق دی په مابین کې میاشت نه درسنګي چیرې دولت دې هلته به د څه څه کوي زه ولته په اټه وایم دا تا و د صابر ملاقات ته غواړې تا دا ملاقات دغه چې دي دا زما ملاقات نه ورملاوږي ملاقات خالي دا وویل چې د دا خلکو حق د جلازي حق خدای وځړاوي د الله وشرمېدی له خپله کتابو وشرمېدی ځکه دا ناره وکړه په دغه نه دی ګناهګار دی کمانځی دی څوک دی که په چا کې امان وي د ملاقات به ته هغه وي چې ملګری وي چې الکشن وسوی د واشر دغه ووټه پاته سوی منورالله ته ما د سکول سوال وکړئ زما پر ماجت مې چای ورپخې کړې د ده په ووټ کې مې د مور جنازه کې په جنازه کې دونه سړی سړی شوی دی لکه زه ستړی شوم او بیا طلاق درته اچوي د عمره به د ده ما سره ټلیفون وي چې له مبارکۍ رالم بیا مې قسم دی که زما ټلیفون ورته کړی څه له سکول غواړي بیداره دی فشات یې کړم بیداره جنازه دوی نه خوښوي دا د دوی سلا دی بیداره جنازه دوی نه خوښوي نو تاسو که جلازي یاسته دغه یوه لوړه وکړئ چې قسم دی که زموږ ووټ بې دغې کامیټۍ بې صلاح بې مشورې چې کوم سړي دی ګزارېدی دا ګای دغه صحیح دی ولې موږ سړی ودرو دی نه په غورځي موږ به دی مړګی راولو او دی بد کار دی ملایان هم ناستي زموږ یو عزیز و جلال ځای به دی کلی وي بوري له د بوري خلک موږ ورزغانګه ته زغانګه دوی کایکه ورته یایي و پښې ته موږ پښې یایي دوی پښې ماڼو ورته یایي دا الفاظونه خو خامخا فرق دی آیا شپانه سړی دی اوس یو ورځ لرګی ور وړی دی چې
چې ماښام یې مېلمه کړی دی جلا کوټه دی که کنه یا شپه یا ملګری که چې کای که دننه وخوره کای که ناوله دی کای که څه شي هغه ژغانځګه غواړي بس دن وخوړ کې چورت وایي دا کای که نو خود غټ شی دی لکه سپی دارنګه شی دی راځي ما خوري ای لرګی ځان سره څنګ کوي جلازي ملګری جلازي خو اوس ولوېدو کله به جلازي د په لرګي د تورې ځای نه وي و دا وخت ولوېدو د لرګی له ځانه سره څنګ کې پښې راننوته د ده خیال دا و چې کای که دا شی ووره دا په دا بل لخوا وه سهار مېلمانه و ملګي اوبه راولېږه مېلمانه د پخوا خلکو دا لمونځ ډېر ښه کاوه اوس که نه کوي پر 10 بجې کښېني پخوا خلک وختي په کلي ته اوبه ورکوي ورشه دا اوبه ورله مېلمه لمونځ ناوخت شنای بیا په دا پښې و په دغه خوا به دې سپراړې په غویه کې به نه تسه که ولمېلمانه زموږ پښېمانو وزېږده ملګی ورله ورانې ملګی پښېمانو ته څه کولی چوری پر ځای ډېر عجبه د ماښام ته زه په غوم دا کای کې اوس مې دا وغوس پښېمانو شوه دارنګه به نه ځنه خطا کړو موږ هر سړی ما ته میرزي ملګي ویلي دي د خرکاران والا سیستایز کمیټۍ به ما ته پرون نمبر یې زما په موبایل کې دی موږ ته به ټیم راکوي موږ بلکل د دغه ملګري